غوړه تا ورګړي بل ورګړي هغه غوستري سړی خپلې ګم دي دا په دې حکومت کې ټینشن خېجولي په ایمان چې دا اوس دغه ګولۍ خورم د ټینشن اوس د خیر ولګي خان دې خو د ناکامه مړي د چاوي ګور دې مبارک چې هغې په اوس نه یم راغلی خان د بیا کنه یار علمګیرو خیر د شکر دا ولې ته دونه ریګې دونه پړو تړلو راغستې ته وایه دا بلدیات شروع دي ووټ به چا نه ورکوو چې څونه پورې دکانداران دي چېرې موږ نن یو شیز په کم قیمت خرڅ کړو نو سبا په هغې پسې بیا موږ د جب نه نورې پیسې ږدو او هغه شیز پې اخلو په دې خپل بازار کې ما څونه سروې واخېسته نو خلک ټول لکه مطلب دا دی د انتخاباتو په حق کې څوک هم نشته کې دې مینه بازار کې دکانداران دي چې په دې لاکډاون کې د لګي او د ټینشن د وجې لکه د هغوی ټاټه ټیکو شو مړه دي صحیح خبره کوي صحیح خبره کوي ستا په اړه څه ارمان شته علمګیرو خیر د شکر دا ولې ته دونه ریګې دونه پړو تړلو راغستې ته وایه دا بلدیات شروع دي ووټ به چا نه ورکوو ووټ هم ها دا راته ووایه چې دا بلدیاتي ممبران راوتي دي نو دا تاسو ته ښکاري چې دا به ستاسو خدمت وکړي که نه دا بیا هغه ټیکهداران او هغه انویسټمنټ والا خلک دي چې هغه راځي او ستاسو نه به ووټ غواړي بیا تاسو خلک خفه یې چې یاره موږ له یې څه ونه کړل نو دا حالات به کله بدلېږي دا به موږ په خپل ځان به بدلو که نه نو څنګه به بدلو کسی کس به ګورو چې خدمت کوي او عوام دپاره د خیر ښېګړې دپاره سوچ کوي بلدیاتو دا الیکشن چې دی تاسو په کم نظر ګورئ چې یاره دا څومره ضروري دی او دا کم خلک چې ولاړ دي آیا دا ټول د ووټ لایق دي که نه تاسو ته پکې څه خراب ښکاري ښه امیدوار به ګورو چې کم ښه سړی هغه له به ووټ ورکوو او بلدیات ضروري دي ضروري دي بالکل ضروري دي خو چې په صحیح دغه وشي او اوس چې کومه ګراني ده یا څه کم صورتحال روان دی نو په دې حوالې اوس خیال دی دا خو ټولو خلکو ته پته چې ښه ګراني ده او دغه ده د هغې باوجود چې اوس هسې خوشحاله دي خو څوک وایي څوک نه وایي ستا دا ملګری تا دونه راښودو دی خاندي دی اوس خاندي که نه اوس دغه شو ګورې ما سړی اوس ومونتو بخیر السلام علیکم باچا څنګه خاندم یار مه که نه دا خو د ټولو خلکو ته پته ده چې د 900 نه 1600 ته ورسېد څه په شپاړه خلک خاندي نو خاندي خو د ناکامه مړي د چاوي ګور دې مبارک چې هغې په اوس نه یم راغلی نه نو ته به ما ته یو وخت ټول ښکلي جامې دا مزیدار بوټان او پرفیوم ټول جامې دا خو تا ورګړي بل ورګړي هغه غوستري سړی خپلې ګم دي خپلې ګم دي د خپلې وس کېږي پک زما ټیلر جوړه دا وایه اوس بیا الیکشن دی که نه نو کله چې الیکشن تاسو او موږ دا غریب خلک چې دی ډېر خوشحالېږو او ښه ده چې بجلیګر مولانا صاحب خدای دې وبخي هغه وایي چې یاره دا ډولکي سورني موږ غږو د الیکشن په ورځ ښه خوشحاله یو بیا چې دی یو بل ته خیرې کوو چې دا موږ چا له ووټ ورکړی داسې غلطي خو به بیا نه کړو یاره باچا په دې خو به خفه کېږو ځکه نه چې مطلب دا خو موږ مطلب اوس ته راغلی که نه چې موږ د ښه ښکلې خبرې کوو چې موږ یو ښه سړی دی دا خو موږ په دې باندې دوکه کېږي که نه موږ په سپینه جامه په تور وسکټ پسې لاړ شو موږ یاره دا نر سړی دی په سپینه جامه په تور وسکټ پسې لاړ شو چې بیا روز دې سر وولګه کار یې دا اکثر دا سوشل میډیا باندې زه ګورم وایي واسکټ یې راوالی دا ناظمانو پورې خلک مختلف ملنډې کوي نو دا واسکټ هم په دې ورځو دا چې دا واسکټ خو دا دی چې خو خیر دی پښتانه دي واسکټ خو خیر څه مسله نه ده خو لږه دا تور واسکټ چې سپینې جامې چې موږ په دې دوکه کېږو لکه هر څوک رالو ښکلې خبرې وکړې ووټ به وله ورکړې او نو ښکلې خبرې وکړو چې موږ ته مخکې پته نه لګي چې بیا به راسره څه کوي او که نه بیا سرمن نه په دغه باندې وباسي په پاستر راشه ما کوه ستاسو نوم دی عمر علي نوم دی نو څنګه څه ګزاره کېږي په دې ګاډۍ که نه بس ښه ګزاره کوي دا بلدیاتي الیکشن دی نو ووټ به ورکوئ څنګه مطمئن یې یاره دا کم خلک چې ګرځي راګرځي ووټونه غواړي نو دا د دوی نه مطمئن یې انشاءالله ووټ به ورکوو چا له به ووټ چې څوک ولاړو چې څوک ولو ښه دا ملګری چې دی وایي چې څوک هم ووټونو ته ولاړ دي ټول له به ووټونه ورکوو راځئ د نورو ملګرو سره خبرې کوو زنګ سره اوس معراج دا راته ووایه بلدیاتي الیکشن دی مختلف کانډیډیټ چې دی هغه مخې ته راغلي دي سره روان دي تاسو څه ګڼئ یو طرف ته که مونږ وګورو مهنګایي تېره شوه بل طرف ته په عوامو کې د الیکشن هغه جوش خروش په نظر نه راځي ستاسو څه سروې ده په بریکوټ بازار کې څه صورتحال اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
لکه څنګه چې تاسو ووی باچا چې یاره مطلب دا د انتخابات را روان دي بلدیاتي او ګرما ګرمي نشته او د مهنګای خبره تاسو وکړه نو یقینا چې خلک دونه پریشان شوی دی. زه خو تقریبا د دې 1 تاریخ نه چې زه شروع وکم نو د 10 تاریخه پورې زما بیا خپه په ځمکه نه لګي. نو په دې 10 ورځو کې چې زه څونه وګرځېدم او په دې خپل بازار کې ما څونه سروې واخیسته نو خلک ټول لکه مطلب دا دی د انتخاباتو په حق کې څوک هم نشته. هر سړی دا وایي چې یاره لکه مطلب دا دی ووټ لکه ورکولو ته څوک تیار نه دي او لکه بلدیات انشاءالله لکه مطلب دا دی مونږ چې څونه پورې ګورو نو کمزوري روان دي. لکه د پالټۍ ووټ به یو سړی خپل اخلي او عوامي ووټ چې دی نو لکه ماته په نظر نه راځي. معراج دا راته ووایه چې مونږ کمې چهرې مخې ته راغلي دي نو په دې کې زیات تر ټیکهداران انویسټمنټران چې دي هغه پکې دي. په دې کې خلک پیسې انویسټ کوي او بیا دا کوشش کوي چې یاره د دې ماته څه متبادل سره شي. نو دا عوام بیا خپي یو بل تک چې دی نو دغه کوي چې یاره دا زموږ سره څه وشو نوکریانې د هغوی په کورونو کې تقسیم شي دغه رنګې مراعات چې دي د هغوی کورونو ته لاړ شي بیا عوام پریشان. ستاسو سره د دې صحیح حل څه دی؟ نو زما خو چې څونه علم دی او څونه پورې معلومات ماته شته نو خلک خدمت غواړي. لکه لاره کوڅه دا شیزونه میزونه دا څوک نه خوښوي. خلک حقیقي خدمت غواړي او حقیقي خدمت ډېر ګران دی ځکه چې په خدمت باندې علما کرام وایي لکه نبي علیه الصلاة والسلام حدیث دی چې کم سړی خدمت کوي نو په خدمت باندې ډایرک الله میلاویږي. نو خدمت ماته په نظر نه راځي لکه داسې څوک نشته چې یاره خدمت وکړي ځکه خدمت ډېر ګران دی او خدمت چې دی نو دا عین عبادت دی. که یو سړی 15 وخته لمونځ کوي نو دی به جنت ته ځي او چې یو سړی د خپل مؤمن مسلمان ورور خدمت کوي نو دی به چې کم دی نو ډایرک الله لځي. نو اوس زه چې څونه نظر لګوم نو خدمت ډېر ګران دی لکه خدمت پټېږي نه. لکه ډېر خلک داسې دی په دې بلدیاتو کې به ښکاره شي انشاءالله چا چې خدمت کړی دی نو خدمت ورکېږي نه خدمت ښکاره کېږي او هغه ته به د ووټ په شکل باندې انشاءالله خپل خدمت ښکاره شي. معراج د بازار کې ګرځېدو ستا دکانداران ټول مایوسه دي او څنګه چې تا ووې هغه غیر یقیني صورتحال دی او هغه جوش و خروش نشته کم چې په تېرو الیکشنونو کې و. نو د دې مین وجه مهنګایي او د موجوده بحران دی د کاروبار. حقیقت ته بالکل هم دقسې ده ځکه چې څونه پورې دکانداران دي نو زما په خپل ځاني چې څونه رابطې دي نو دا خو د دکاندار سره دي ځکه چې زه خو به حیثیت د دکاندار مشر یم نو زما خامخا د ورځې د 10-12 دکاندارانو سره ملاقات خامخا کېږي. نو چې زه کېنم او اکثر د هغه سره زه باس شروع کوم نو هغه ماته اکثر دا خبره کوي چې څونه پورې دکانداران دي چې یاره مونږ نن یو شیز په کم قیمت خرڅ کو نو سبا په هغې پسې بیا مونږ د جب نه نورې پیسې ږدو او هغه شیز پې اخلو. نو مونږ دا نه غواړو چې یاره مونږ مطلب دا دی دا سامانونه خرڅ کو. سامانونو خرڅولو ته هم څوک نه دي تیار. د هغې وجه دا ده چې نن یو شی خرڅ کړي نو سبا په هغه قیمت نه میلاویږي د هغې نه ګران میلاویږي. نو د موجوده حالاتو خلک دونه ځپلی دی. زما خو ستاسو د میډیا په وساطت سره ټولو مسلمانانو وروڼو ته چې په پاکستان کې څومره مسلمانان دي که هغه په بهر ملکونو کې ولې نه دي خو چې دی په نوم مسلمان دی نو زما ورته خپل دا خواست دی چې یاره الله پاک به مونږ د دې قهر او عذاب نه پس خلاصوي په استغفار سره چې مونږ ټول مؤمنان مسلمانان په کلک سره زما دا پیل دی چې استغفار شروع کړو انشاءالله الله پاک زمونږ نه ناراضه دی او په دغه وجه باندې چې کم دی نو په موږ باندې دا آفتونه او مشکلات دي نو دا آفت چې دی نو د دې نه به مونږ اله خلاصېږو چې مونږ ټول مسلمانان استغفار شروع کړو. دا ملګری صحیح وایي تو راشه نوم دې راته ووایه تخته ما څنګه یې روح خیر دی جی وخت تېرېږي خیر دی ګریوان دی کولاو دی او یخته جو خو یار دا په موټر سایکل باندې رالم دغلته دوا هغې له ورغلی وم او بس یخته خو خدای اخیستې خیر دی جی بلدیاتي الیکشن د سبق او مختلف خلک چې دي هغه سره راوتي دي سره روان دي نو بلدیات خو ضروري هم دي د کور کلي د سیاست لپاره د علاقې د خدمت لپاره خو دا خلک چې دي بیا چې کم ووټ والي دوی چې ثمرات راځي به د خپل کور کې تقسیموي نو تاسو بیا ستومانه نوز به په دې کې چان بین کوئ که نه داسې په پټو سترګو به ووټ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو انپړ سړی یم پته راته نه لګي چې ستا دا کوم یو چینل دی ښکار یو چینل دی ستاسو ډېره مهرباني چې په دې لنډ تنګ وخت کې مونږ له ټیم راکړو نو بیا ډېره مهرباني. خبره دا ده چې زه خو د وخت نه د میډیا په ذریعه وایم چې لکه زه پیپلی یم خو لکه دا تلی ووټ مې ټول پی ټي آی له ورکړی دی
نو دغه مې پلار ته مې ورونو ته مې چې دله به ورکو دی چې څه وایي لکه دی به دې غریبانانو له کورونه ورکوي بل به دا دکانداران تاجران چې کوم دي دوی دا کارونه به اوس هم ښه شي د هغې وجه دا ده چې مونږ ته دا خبره کړې وه چې یاره زموږ د عمل د سونو ډک دی د غریب دپاره خو لکه څوک یې دغه نشته که نه نو زمونږ په دغې خبرو باندې مونږ وی چې یاره زمونږ د علاقه به ښه شي زمونږ د ملک به ښه شي زمونږ د غریب ولس به ښه شي نو ډېر داسې په دغه کې دي مینه بازار کې دکانداران دي چې په دې لاکډاون کې د ولګي او د ټینشن د وجې لکه د هغوی ټاټه ټیک وشو مړه دي کنې زه درته په ګوته ښیم په دې مینه بازار کې خبره دا ده چې راتلونکی وټه که خیر او ژوند نو زما خو خپله دا دغه کوي چې انشاءالله دا خپل زړه درته دا وایي چې ستاسو د مخې به سېزمه خو نوم یې مسلمان نه ورکوم دې موجوده حکومت زما د دې دا راته ووایه د موجوده حکومت چې تاسو له په دې شناختي کارت کې دا 10 لک روپۍ د صحت کارت او دا تو ګورې خیبر پښتونخوا داسې د هریالو ډک دی او هر سړی خوشحاله دی او ستا پکې ګریوان کولاو دی مخ دې بالکل د کریمونه بغیر تک سپین دی بایجانه دا خو بس د الله پاک ورګه څوک تور پیدا کړي او څوک سپین پیدا کړي خو خبردار زما مور د زدل ما په بازار کې 18 سال د گاډۍ کار کړی او زه په هغې باندې د میاشتې کم از کم 50-60 روپۍ لګومه لکه رزق زمونږ که زه ته ووایم مونږ 15 وروڼه کار کوو دغه د خپل وجود غوښې خورو سهار وځو یو رو ټیکسي چلی دا راته ووایه چې دا یخته دې په دې حکومت کې وخطر که نه دی نه دا په دې حکومت کې ټینشن خېجولي په ایمان چې دا اوس د دغه ګولۍ خورم د ټینشن اوس درته ښیم ولګې دلته چېرته په دې جب کې را سره ده خو زما به خیال به دوکان کې رانه او ما په ایمان که په یو حکومت کې د ټینشن ګولۍ خوړلي خو اوس په دې حکومت کې د ټینشن ګولۍ خورمه نو زمونږ الله چارواکو ته کم چې مشران دي او کم چې زمونږ په دې ملک باندې الله پاک مسلط کړي نو دوی نه زما دا خواست دی چې زمونږ مشران یې زه د دوی ډېر قدر کوم خو بس غریبانانو څه هیلپ وکوي او بس کم چې بیماران دي د دې بل ته چې په دې کارت کې دا پیسې دي نو دا 10 لک روپۍ زما په دې کارت کې دا داسې ته کوي چې دا هر یو بیمارۍ باندې کار کوي نو اوس په ما کې دا په دې وجود کې دا غوټې دي نو د دې علاج پکې مثال نه کېږي د تبې ټوخي علاج نه کېږي نو غریبانانو خلکو د خو دغه تبه ټوخی دی دا ډېر مرض خو شکر الحمدلله صحیح وایي ډېر کم صحیح خبره کوي صحیح خبره ستا په اړه څه ارمان شته څونه دي شته څه ارمان دی ارمان شته نو تو ارمان ووایه که ګراني شته ګراني شته او ووټ به چاله ورکې که شناختي کارت نشته شناختي نشته ښه دا انور دی بریکوټ بازار چونکې خپل یو حیثیت په دې لري چې د سوات ګیټ وے هم ده او په بریکوټ کې تاجران چې دي د سب ډیویژن د مختلفو کلونو دلته راځي د کاروبار په غرض خو دا وختي د بریکوټ بازار د دکاندارانو مخونو ته او د هغوی کاروبار ته چې مونږ ګورو نو یو لوی خفګان تي ظاهریږي د دې مین وجه تیر لاکډاون په ملک کې بېتحاشه چې دی ګراني او بیا د کاروبار کم صورتحال چې دی د پیټرولو او د بجلی د زیات نرخونو د وجې نه کاروبار هم په مکمله توګه ټپ شوی دی را روان بلدیاتي الیکشن چې په هغې کې مختلف کانډیډیټ به ګرځي تاسو له به ووټ له درځي خو په دغه کې عوامو هم دا پکار دی دوی ووټ ورکړي په ځان پوه نه شي او ملګري ووایي چې یاره ما ته چا ښکلې خبرې وکړې زه به خپل ووټ ورکوم خو پکار دا ده چې مونږ خپل ووټ چې دی صحیح استعمال کولی چې د ووټ حیثیت ډېر زیات دی او ستاسو په دې ووټ باندې خلک منتخب کیږي نو د خپلې علاقې دپاره ښه خلک چې دی منتخب کوي باید دا چې د ټیکهدارانو نه د کم چې انویسټمنټ کوي په الیکشنونو کې د دغې خلکو نه ځان وساتئ د کیمرامین د حسین سره سهیل باچا بریکوټ سوات